د علي شاه 007 مور سنن شاه یعنی کنځلې د رښتینو پرېښودلې او علي شاه 007 ډانسونه پرېښودل. راځئ مینهوالو چې د هغوی ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انشاءالله دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، علي شاه 007 چې په حاشیر ډانسونو باندې مشهوره ده چې ډېر کسان د دغه خلاف خو راپاڅېدلي، خو سنن شاه د هغوی د کسته بې کنځلې کولې هغه کسانو ته چې کومو کسانو چې د علي شاه 007 خلاف به راپاڅېدل، اواز به یې اوچت کړلو، نو د هغې خلاف به بیا سنن شاه راپاڅېده او هغه کسانو ته به یې کنځلې کول. چې سنن شاه عزتمنو اوس دا دویمه ورځ ده چې دغه ویډیوګانې راځي، وایي چې ما نور د کنځلو نه توبه ویستله او غواړم چې نور په تبلیغ کې لاړه شم او سیروزه ولګوم. د سیروزې نه بعد چې الله تعالی راباندې رحم وکړي، 4 میاشتو اراده کوم چې وکړم، 4 میاشتې خو هم اراده کوم چې وی لګوم. آیا دا رښتیا به همدغه شانتې وشي او که نه؟ دا دوی دغه شانتې پیسو ته بیا چته کې یو چال ساز کړی دی چې پیسې د خلکو نه شوکوي. ځکه عزتمنو د دې نه مخکې خو علي شاه هم ویلو چې زه دغه شانتې په حاشیر ډانسونه نه کوم، نو بیا ولا یو سوشل میډیا ولا ورته 15 لک روپۍ ورکړې چې هغه د 15 لکو د پاسه بیا یې دغه شانتې ډانسونه شروع کړ. نو آیا دوی بیا دغه شانتې پیسو ته چل ساز کړی دی او که نه د رښتینو به دوی دغه شانتې توبه به وباسي او دغه شانتې ښې لارې ته به راوبوځي؟ نو ولې حتما سره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن ته نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.